منصرف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. باب في قضاء حوائج المسلمين. باب دې په بیان د ضرورتو پوره کولو د مسلمانانو کې. الله تبارک وتعالى فرمای وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. د نیکی کارونه کوئ د لپاره چې کامیاب شئ. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفسه الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چاچه د یو مومن بندنا په دنیا کې د دنیا د تکلیفونو نه یو تکلیف لرکو، الله تبارک وتعالى با د قیامت پر ورځ داغه تکلیفونو نه ددنه یو تکلیف لرکی. ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. او چاچه په یو بنده باندې ګران کار آسان کو، الله تبارک وتعالى به د دنیا ګران کارونه او د آخرت په بده آسان کی. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. چاچه د مسلمان فرد و ساتلا، الله تبارک وتعالى په دنیا او په آخرت کې د فرد و ساتي. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. کله چې یو مسلمان مومن بنده د خپل ورور مسلمان مومن بنده په خدمت او کار کې لګیای، الله تبارک وتعالى د په کارونو کې لګیای، د مشکلات حل کولو کې الله تعالی اسباب پیدا کړي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. کوم یو انسان مومن چې داسې یو لار اختیار کړي چې په هغه کې د علم حاصلېږي، الله تبارک وتعالى به د جنت د حاصلولو لارې اسانه کړي. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نجم کېږي یو قوم په یو کور کې د کورونو د الله تعالی نه، مگر دوی د الله د کتاب تلاوت کې او د درس او تدریس کې په خپل منځ کې الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائکه. مگر الله تبارک وتعالى فدی باندې خپل اطمینان نازلې او د الله رحمت د هر طرف دی فټ کی او فرشتي د اسمانونو د دیونه چاپیره ګیرا چی. وذكرهم الله في من عنده. الله د فرشتو په مجلسونو کې د دې ټولګي تذکره فرمایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن بطأ به عمله. کوم یو انسان چې د عمل فوج باندې ورسته پاتې کړی شو، لم يسرع به نسبه. د خپل حسب او نسب مخه ته پنه کې نشي بوتله. د حدیث نه د یوسف خبرو مونږ ته سبق حاصلېږي. یو دا په یو مسلمان باندې آسانی پیدا کول افضل ترین عمل دی. دویم نمبر د علم کوشش کول په دنیا کې عظیم نیکی او د جنت د حاصلولو لوی ذریعہ ده. دریم نمبر د قران مجید تعلیم او د تلاوت ناغه طرف ته الله ترغیب فرمایي. داسې مجلسونو کې ناس تفکر ده، دا دغه تمام مجلسونو نه بهتر دي کوم چې په دنیا کې خلک اختیاري. څلورم نمبر حسب او نسب په دې باندې انسان نیک نشي جوړېږي. ځکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
تاسو کې معزز او متقی د الله په نسبت باندې فرزګار دی. نو د خاندان په وجه انسان اعلی نسب والده حسب او نسبداري والده نو دې په دې باندې یو نیکی نشي حاصلولی مگر د عمل په لحاظ باندې د انسان نیکی حاصلولی شي. پنځم نمبر مسلمانانو له خپل منځ کې د یو بل سره مدد کول پکار دي او نیکی کول د یو بل کفالت او پرورش د خپل وس مطابق د یو بل سره مدد کول پکار دي. الله دې په دې حدیث عمل توفیق موږ ټول مسلمانانو سره نصیب کړي.